الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا اللہ تعالی احسان دے چی نیمه میاشت د رمضان مبارک تیر شوا په نیمه میاشت کې الله تعالی موږ له د روژو نیو توفیق هم راکو او د هغې سره سره چې کوم دی الله تعالی د قیام د تراو توفیق هم راکو. څنګه چې روژې نیول د الله تعالی محض په توفیق سره کیږي همدغه شانتې چې کوم دی نو تراوی هم د الله تعالی په توفیق سره کیږي. بعضې خلک هغه د ورځې روژې ونسي خو د شپې توفیق الله د هغو نه سلب کي تراوی کول هغو ته یو مشکل پرېوځي او بعضې خواهش فرسته چې کوم دی نو هغه نفس او شیطان په دې کې دوکه کی چې که دی شوقي چې زه تراوی کوم خو ذهن کې ورته را مسله ور واچوي چې د تراو تعداد خو نه دی معلوم 4 رکات هم صحیح دي 8 هم صحیح دي 12 هم صحیح دي نو دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کم سنت تراوی 20 رکاته د هغې سعادت نه الله تعالی دې محرومه کی نو دا د الله تعالی محض احسان دی چې انسان له د ورځې د روژې توفیق هم ورکي او بیا د شپې د قیام د تراو توفیق هم ورکي. دا خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دی چې اگر چې د ورځې روژه نیول فرض دی او د شپې قیام کول سنت دی خو ضروري دواړه دي ځکه حدیث مبارکو کې چې اکثر انعامات الله تعالی ذکر کړي د دې میاشتې نو پاغې کې د ورځې د روژې او د شپې د قیام د تراو د دواړو باندې اجتماعي طور چې کم دی نو انعامات ذکر شوي دي. کم یو انسان چې د ورځې روژه ونیوه خو د شپې د قیام نه محرومه شو تراوی د سستۍ په بنا باندې ترک کړې پرېښودې نو دې انسان د رمضان مبارک نیمه میاشت عبادت وکړه او نیمه میاشت عبادت پرېښود. عمر ابن مره رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی د یو روایت را نقل کوي جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سړی راغی فقال یا رسول الله وی اے د الله رسول ارایت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله یا رسول الله ستاسو خیال لیک زدا گواہی ورکم د لا اله الا الله او د دې چې وانک رسول الله تر الله تعالی رسول وصلیت الصلوات الخمس او ز پنځه منځونو چې کوم دینو ادا کم وادیت الزکات او زکات هم ادا کم وصمت رمضان او د رمضان روزه هم نسم وقمت او د غیر شپې تراویح هم وکم. ګوره دې کې چې کوم دی د پنځو منځونو سره د رمضان مبارک د روژو سره د شپې قیام یعنی تراویح هم ذکر شي نو دغه کس تپوس کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یا رسول الله ممن انا زبر کم خلکو نه ما یعنی د قیامت پر ورځ به کم خلکو سره پاسم زره چا په فهرست کې ولیکل شم قال من الصدیقین والشهداء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تر صدیقین او د شهدا سره وي نو ګوره که یو انسان د صدیقین او د شهدا سره خپل مرتبه دا جوړول غواړي دغه سره تعلق او مرګتیا راوستل غواړي نو دی به د پنځو منځونو سره د رمضان د روژو سره د شپې قیام هم کوي. گویا دا یو سو اجزا شو چې په کومه اجزاو سره سړی د صدیقین او د شهداو په پیرس کې حسابېږي
د دې حدیث نه پته ولګېده چې د سستۍ په وجه باندې تراویح ترک کول ځان د لوی خیر نه چې کم دی نو ځان محرومه کول دي. دا خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دي. کله چې علما کرام د تراویح حکمت بیانوي چې نبی علیه الصلاة والسلام 20 رکعات تراویح ولې پر امت باندې سنت وګرځولې، نو زمونږ د فقه مشهور کتاب بحر الرایق کې د هغې حکمت داسې لیکلی دی چې که انسان سوچ وکړي نو د ورځې فرایض چې انسان ادا کوي، سحر 2 رکعاته، ماسپښین 4، مازدیګر 4، ماښام 3، ماسخوتن 4 او دغه شان چې کوم دی 3 رکعاته ویتر، دا ټوټل چې کوم دی نو 20 رکعاته شو. فرایض او واجبات دا ټوټل 20 رکعاته شو. وس کله کله د انسان نه په روژه کې یا غیر روژه کې فرې فرایضو کې چې کوم دی نو کمی راشي، د 4 رکعات په صحیح طریقې سره ادا نشي، په دې کې د انسان نه څه کوتاهي راشي. وس د رمضان مبارک میاشت خو اهمه میاشت وه، په دې خو په یو فرض باندې الله تعالی انسان له او یو فرایضو ثواب ورکوي. وس که انسان یو فرض په دې کې اخوا دې خوښ او خراب شو نو د دې انسان څومره نقصان وشو. وس موږ فرایض او واجبات ټوټل شمار کړل، دا 20 رکعات راووتل. نبی علیه الصلاة والسلام د شپې تراویح سنت چې کوم دی نو 20 رکعات وګرځولې. که زما د امتي د ورځې په فرایضو کې په یو رکعات کې چې کوم دی نو کوتاهي راغلي، د شپې چې کوم دی د هغې په مقدار باندې تراویح د وکړې، الله به د یو رکعات په مقابله کې یو د فرضو تکمیل کوي. که چېرته فرایضو کې د ده چې کوم دی نو کوتاهي راغلي، وس یو انسان د سستۍ په وجه باندې د ورځې خو روژه ونیوه خو دا تراویح چې کوم دی نو پرېښودې، وس خدا نه خواست د ده په ورځو په فرایضو کې چې کوم دی نو څه کوتاهي راله، وس د هغې تکمیل چې کوم دی په څه طریقې سره به کېږي. نو ما وایي چې د ورځې روژه خو فرض ده، د شپې تراویح خو سنت دی خو ضروري دواړه دي. مسلمان له پکار دی چې دی تراویح چېرته هم نه ترک کوي. او دغه شانتې یو حنبلي عالم د 20 رکعاتو تراویح حکمت چې کوم دی نو لیکلی دی چې مونږ وګورو د ورځې سنت مؤکد چې کوم دی نو دا 20 رکعات دي. سحر 2 رکعات چې کوم دی نو سنت، دغه شانتې کم مؤکد سنت دي نو دا 20 رکعات دي. وس غیر رمضان کې چې کوم دی 10 رکعات دي، سنت مؤکد ټوټل 10 رکعات دي. وس غیر رمضان کې 10 رکعات ول د روژې میاشت راله. مسلمان له خو په کار داري چې دا خو د رحمتونو میاشت ده، په دې کې خدای یو په 2 باندې چې کوم دی نو عبادات کوي، نو نورو کې چې کوم دی سنت مؤکد دا 10. رمضان مبارک میاشت راله، نبی علیه الصلاة والسلام پرې امت باندې 20 رکعات چې کوم دی نو لازم کړي. او بیا د خونه او د مزې خبره ده، نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو یو روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان الله تبارک وتعالی فرض صیام رمضان علیکم، الله په تاسو باندې درې میاشتې د ورځې روژې چې کوم دی نو فرض کړې. وسننت لکم قیامه، او ما په تاسو باندې د دې شپې قیام چې کوم دی نو لازم کو. فمن صامه وقامه ایمانا و احتسابا، یو انسان د ورځې روژې ونیوي، د شپې چې کوم دی نو تراویح وکړي ایمانا و احتسابا، د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت باندې، نه دې دواړو باندې الله غبرګ اجر ورکوي. صرف یوازې د ورځې روژې نه بلکې د ورځې روژې هم ونیوي. فمن صامه وقامه، د شپې تراویح هم وکړي، نه خرج من ذنوبه، دی د خپلو ګناهونو نه راسې پاک راوځي. که یوم ولدته امه، په کومه ورځ باندې چې دی مور زیږولی او دی دنیا ته د ګناهونو نه پاک راغلی، همدغه شانتې دی د ګناهونو نه چې کوم دی نو پاک راوځي. وس دا اجر په 2 سیزونو باندې الله ورکوي، دا انعام په 2 سیزونو باندې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فمن صامه وقامه، چا چې کوم دی د دې روژې ونیوي او بیا د دې چې کوم دی نو قیام وکړو. د دې حدیث نه هم پته ولګېده چې دا څومره ضروري شی دی د شپې قیام او تراویح کول. دغه شان دې موږ 2 حکمته بیان کړل. یو دا که انسان نه په 20 رکعاتو فرایض او واجباتو کې کمی راشي نو د شپې د 20 رکعاته وکړل، په هغې سره د هغې تکمیل وشي. 2م نمبر حکمت چې کوم دی نو موږ وي د حنبلي عالم په قول باندې چې سنت مؤکد د ورځې چې کوم دی نو 10 رکعات دي. وس دا خو د رمضان مبارک میاشت ده، نبی علیه الصلاة والسلام خبر کړل چې د شپې به اوس سنت مؤکد چې کوم دی نو 20 رکعاته کې. شاه ولی الله رحمت الله علیه خپل مشهور کتاب حجت الله کې لیکلی دي چې حکمت د دې 20 رکعاتو تراویح دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به د شپې چې کوم دی
کم قیام کو د رمضان نه علاوه تهجد به کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با 72 رکعات تهجد وکړل. رسول الله مبارک به 3 رکعات چې کم دینو وتر وکړل. دا ټوټل چې کم دینو 11 رکعات شو. دا هغه حدیث ته چې زویم چې تهجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کول. دا هغه روایت ته چې خواهش پرست خلکو دا په تراو باندې محمول کړي او خواهش پرستو چې کم دی رمضان مبارک کې تراوی اتو ترا کو ذکر اعلان کې حدیث کې چې کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منځ مطابق د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها تپوس کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې مون څنګه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې رمضان او غیر رمضان دوانو کې دا تو رکعاتونه سیوا نه لري کړي وس رمضان او غیر رمضان وس غیر رمضان کې څوک تراوی نه کوي مقصد د دین چې کم دینو تهجد دی نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر شپې چې کم دی 11 رکعات وکړل 8 رکعات تهجد 3 رکعات چې کم دینو وتر وزدا 11 رکعات شول وز د رمضان مبارک میاشت رااله رمضان مبارک په میاشت کې انسان له پکارداري چې دا خود رحمتونو میاشت ده پرې کې رشپې چې کم دینو خبرګ عبادت وکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې میاشت کې چې کم دینو رشپې تراوی دا چې کم دینو 6 رکعات ور سره چې کم دینو 3 رکعات ویتر دا 30 رکعات چې کم دینو شو پرې وجه چې کم دینو مسلمان له پکارداري د دې رشپې قیام چې کم دینو دا نه ترکي ان شاء الله اوسو روایت بیانو بیا خبره ختمو چې اکثر روایتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میاشتې فضایل بیان کړي د ورځې د روزو هم بیان کړي ور سره د شپې ر تراوم چې کم دینو بیان کړي دي اکثر زنانو کرام مرز د شپې چې کم دینو 4 رکعات دا غو فرض وکي 3 رکعات وی تر ادا کی تراوی اکثر نه کوي خوا کناری نه او که زنانه ده د میاش کې ګره سستی نه پکار دا میاش خو الله تعالی په تحفه کې مسلمان له ورکړي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تفسیر روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ چې کندینو راوی دی دی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا كان اول ليله من رمضان کله چې رمضان مبارک دا روایت ز بیانوم چې الله خدا تحفه کې مونږه یو بهترین میاش را کړو سراسر چې کندینو د انعاماتو او د نعمتونو میاشوا پرې که رحمتونه داسې راورېدل لکه څنګه چې باران د اسمان د طرفه راورېږي خو مسلمان د غفلت په بنا باندې ځان له تخفیف د ماسخوتن په تراویح کې هم راوست چا د سستۍ په وجه باندې تراویح پرې هم ښودی د ورځ چې کم دی نو مکمل په خوب کې تېره شوه په دې باندې دی خوشحاله دی او راضي دی و یاره زه په روژه باندې سر اړو پوه هم نه شم ځکه سحر چې پېشمني پسې وده شم ماسپښین مانځه ته ایله راپاسم ماسپښین نه پس چې کم دی نو مانځه پسې وده شم مازدیګر ته راپاسم دی باندې خوشحالي کې اعلان کې را د ماتم خبره ده پکاردار یو مسلمان پرې باندې ماتم وکي چې الله قیمتي میاشت راکړې وه زمانه غفلت کې چې کم دی نو دا تېره شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایات کا تاسو وګورئ رمضان مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې میاشت کې څومره انعامات درې امت تپاره ذکر کړي دي ستاسین کې بداره شي چې ما د شپې دا 2 غنټې خوب هم چې کم دی نو پرېښودی ځان مې مکمل د الله تعالی عبادت طرف ته چې کم دی نو وقف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې امت تپاره د میاشت کم انعامات ذکر کړي رسول الله مبارک فرمایي اذا كان اول ليله من رمضان کله چې رمضان مبارک اولنې شپه شي نو فتحت ابواب السماء د اسمان دروازې مکمل طور باندې کولاوي شي فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليله من رمضان هغې کې یو دروازه هم چې کم دی نو نه بندېږي تر دې پر رمضان مبارک اخرنۍ شپه شي وليس عبد مؤمن يصلي في ليله فيها الا كتب الله له 1500 حسنه بكل سجده نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیبه اعلان وکړ مې تراویح ضروری شعر وسګوري تاسو ته تراو کې په یو سجده باندې الله تعالی چې کم دی نو صدر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وليس عبد مؤمن يصلي في ليله فيها مسلمان بنده چې د شپې په رمضان مبارک کې منځ کوي الا كتب الله له 1500 حسنه بكل سجده الله تعالی 1500 نیکی په یو سجده باندې چې کم دی نو ورکوي دا څومره چې کم دی د خوند خبره څومره لوی انعام دی
چې 1500 نیکي الله تعالی په یو سجده باندې ورکی. وس الحمدلله موږ هغه خلکو کې یو چې الله تعالی د پورا تراو چې کم دینو توفیق را کوي. 60 رکعات تراوی تاسو ادا کړي. و 60 رکعاتو کې 40 سجدې دي، 40 سجدې په یو سجده باندې تاسو چې کم دی 1500 نیکي وګټلې. 60,000 نیکي صرف د تراو په سجدو باندې تاسو راغونډې کړې. 40 سجدو باندې 80,000 نیکي دا تاسو چې کم دینو راغونډې کړې. و د سجدو نه اخوا قیام ته وګوره. قیام یو انسان کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو حرف باندې انسان له لس نیکي ملاويږي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل بیان ک چې زدا نعمه الف لام میم یو حرف ته، الف جدا حرف ته، لام جدا ر او میم جدا ر. پرې باندې انسان ته چې کم دینو 30 نیکي ملاويږي. بعض علماء چې کم دینو تشریح کړی را چې الف دا خو اسم او نوم دی، هم دغه یو حرف. لام چې کم دینو دا اسم دی. وس پر اسم کې دنه درې حروف رالل. الف چې کم دینو الف لام فا الف. لام چې کم دی لام الف میم لام، او میم یا میم دا په هر یو حرف کې دنه درې حروف دي. پرې وجه باندې 90 نیکي انسان چې کم دینو دا را غونډې کړي. تاسو بیا لږ سوچ وکئ. الله د قرآن د اورېدو توفیق تاسو له درک. یو رکعت کې چې کم دینو انسان یو رکوع دو رکوع وي. دا یو حرف باندې څومره نیکي را غونډې شي. بیا چې کم دینو رکوع باندې الله تعالی بسور کوي. د انسان له تسبیحات باندې بسور کوي. تشهود باندې بدی انسان له سور کوي. بیا سجده کې چې کم دی انسان تسبیحات وي پدی به الله سور کوي. او صرف محض په سجدي باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل 1500 نیکي په یو سجده باندې انسان ته چې کم دینو میلاو شي نو 60,000 نیکي یو ماسوتن چې کم دینو الله توفیق درکړي. واستاذ خپل ګریوان کې سوچ وکړي کم یو انسان چې د ورځې روزه خونی و خو د شپې تراویح ونه کړي دی الله څومره د لوی خیر نه چې کم دینو محروم ک. او بیا د خونه او د مزي خبره ده انسان چې الله ته ور نږدې کیږي نو دا د سجدي په حالت کې ور نږدې کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته چې الله تعالی ته انسان دا د سجدي په حالت کې ډیر زیات نږدې. قرآن کې الله فرمایي واسجد واقترب. تاسو سجده وکړئ الله ته ور نږدې شئ. یو دا الله تقرب هم درک، الله ته چې کم دینو نږدې هم شي. او بل د مزي خبره ده چې کله تراویح کې انسان ختم کوي د تراویح کې چې کم دینو سجدي خو په خپل ځای، قیام کول په خپل ځای، پرې کې تسبیحات چې کم دینو په خپل ځای، دې کې چې کم قرآن بیانېږي. وزدا قرآن داسې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه. تاسو چې کم دینو قرآن سره برکت حاصل کړئ. فإنه کلام الله وخرج منه دا د الله کلام دی، دا الله تعالی د ذات نه راوته کتاب دی. کله چې دا د الله د ذات نه چې کم دینو راوت دا کتاب یو انسان پرې په خوله باندې چې کم دی تکلم کوي، پرې باندې چې کم دی یا یو انسان غوږ یې خو دی د دې سما اورېدل کوي. وس د الله د ذات نه راوته کتاب د انسان د غوږونو په ذریعه سره د انسان جسم طرف ته چې کم دینو داخل شو. دا الله د دې انسان په خپل منځ کې څومره ربط چې کم دینو راغی د دې اندازه خپل ولګوي. تراویح څومره د فضیلت سیز دی. وس کم یو انسان چې د ورځې روزه ونیوه خو د شپې قیام چې کم دینو ترک کو یا چې کم دینو تراویح د 60 رکعاتو نه ښکته راکوزې کړې، خواهش پرستی وکړه، دا انسان چې کم دینو څومره د لوی نعمت نه چې کم دینو الله محروم کړ. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فرمایل یو سجده باندې 1500 نیکي میلاویږي. یا رسول الله صرف دغری قبل سبه میلاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وبنا له بیتا فی الجنه من یاقوتة حمراء. د دې لپاره چې کم دینو جنت کې یو محلم تیار شي د سرو یاقوتونه لها 60,000 باب. دا غیر لپاره چې کم دی 60,000 دروازې او لكل باب منها قصر. د هرې دروازې سره پای کې یو محلي من ذهب د سونینا موشح بیاقوتة حمراء سرو یاقوت سره چې کم دینو مزین شوی. فاذا صام اول یوم من رمضان کله چې رمضان مبارک اولنې ورځ انسان چې کم دینو روزه ونسی غفر له ما تقدم من ذنبه. الله د انسان مخکینی ګناونه چې کم دی مکمل طور باندې چې کم دینو معاف کی. الى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان د بل رمضان د دغه ورځې نه
تیر رمضان د اولې ورځې نه د دې د اولې ورځې پورې د انسان صغیر ګناهونه الله تعالی ټول چې کوم دی نو دا معاف کړي. او بل الله تعالی په دې باندې څه ورکوي؟ واستغفر له كل يوم 70,000 ملک من صلاة الغداة الى ان توارى بالحجاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دې انسان د پاره 70,000 فرشتي استغفار غواړي. 70 او یا زره فرشتي د کم وخت نه د سحر د راختونه والا تر دې پورې چې نور په پردو کې پټ شي، یعنی نور چې کم دی نو دا پریوزي. وکانه له بكل سجدة وز بیا وری نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د ورځې د روزې فضیلت بیانوي، د هغې سره سره چې کم دی نو د شپې د سجدو او د شپې د قیام چې کم دی نو فضیلت بیانوي. وکانه له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل او نهار شجرة يسير الراكب في ظل 500 عام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان په دې میاشت کې د روزې نیولو نه علاوه سجده لګوي، خوا کرا سجده د ورځې کرا سجده چې کم دی نو د شپې، الله دې انسان له په یو سجده باندې جنت کې چې کم دی نو یو ونه ولګوي. دومره ونه چې یسیر الراکب فی ظلها، راکب او سوار چې کم دی، سوار چې کم دی په سورلې باندې د هغې په سوري نه چاپیره چکره لګوي نو څومره وخت کې به دی راتاو شي؟ 500 عام 500 سال کې چې کم دی نو دی به راتاو شي. و یو سجده باندې الله 1500 نیکي هم درکړي. یو سجده باندې چې کم دی جنت کې ونه هم دومره ولګېده چې د هغې د سوري د لاندې نه چې کم دی ګوړه سوار 1500 کاله د هغې نه چاپیره چې کم دی نو تاویدی شي. و یو سجده باندې الله تاسو له دا ونه درکوي. وستاسو لږ سوچ وکئ تراو کې تاسو څو سجدې ولګولې؟ 20 رکعاته تراویح دې کې تاسو سجدې 40 چې کم دی نو ولګولې. پته ولګېده چې یو شپه کې الله تعالی تاسو له دا 20,000 ونې جنت کې لګوي، یعنی 20,000 سال چې کم دی نو د هغې نه به چاپیره چکري چې 40 سجدو باندې تاسو له 40 ونې درکړي. ګوړه سوار به 20,000 سال کې چې کم دی نو د هغې نه راتاویږي. مسلمان دا میاشت الله تحفه کې را کړې وه، لږ ریوان کې سوچ وکړه، هسې نه خوبونو کې چې کم دی نو دا میاشت تانه تېره شي، هسې نه په غفلت کې در نه دا میاشت تېره شي. چرته دا په دې باندې خوشحالي ونه کې زه سهار وده شم دا خو وزګارې ورځې د ماسپښین راپاسمه، زه چې کم دی نو ماسپښین وده شم ماښام چې کم دی نو راپاسمه، بیا په دې باندې افسوس خبره ده موږ خوشحالي مونږ کوو، دا خو ستا دپاره ماتم پکار دی، دا خو تا له په خپلو ګناهونو باندې لږ سوچ پکار دی. هسې نه چې ما چېرته راسې جرم کړی، الله د دې رحمت په دې میاشت کې چې کم دی زر غفلت په خوب باندې چې کم دی نو وده کړی یم. هسې نه مسلمانه د ورځې خو ته روژه فرض ونسې، خو ماسخوتن چېرته کې تراویح پرې نه ترک نه کې، ځان د لوی نعمت نه چې کم دی نو محرومه کې. ما که د نبي علیه الصلوۃ والسلام روایت تاسو په غور سره په دې میاشت کې وکتل چې کم محدثینو راغونډ کړي، نبي علیه الصلوۃ والسلام چې کم انعامات په دې کې ذکر کړي، ته به چې زه چا سره خبره قدر لهم ونه کم، ته به چې زه دا روژه ماته پښمنۍ هم پرېږدم، زه چې کم دی دا ګنټه نیمه خوب هم چې کم دی نو ترکم. دا خو الله تعالی بطور سیزن دا میاشت چې کم دی نو موږ له راکړې ده. د نبي علیه الصلوۃ والسلام روایت دی، حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ د نبي علیه الصلوۃ والسلام نه یو تفصیلي روایت د دې میاشتې راوړی دی. مسلمان له غور سره دا روایت چې کم دی نو واوره او بیا د خپل عبادت ته هم لږ سوچ چې کم دی نو وکړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام بس صحابو له د دې میاشتې ترغیب ورکو. نو کله چې به د شوقدر د میاشتې اخرنۍ ورځ وه، نبی علیه الصلوۃ والسلام به صحابه را جمع کړل، یو تفصیلي تقریر نبی علیه الصلوۃ والسلام وکړو د پاره د دې چې د رمضان مبارک عظمت د دې ذهن ته ورکوز شي، هسې نه چې را میاشت د چا نه غفلت کې چې کم دی نو تېره نه شي. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه وایي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ له د شعبان د شوقدر د میاشتې په اخرنۍ ورځ باندې موږ له خطبه راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر وفرمایو. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل یا ایها الناس ای خلکو قد ظلکم شهر عظیم مبارک، پتا سو باندې ډیر عظیم او مبارک میاشت کم دی نو راله، شهر فی لیلة خیر من 1000 شهر، دا داسې میاشت ده دې کې چې کم دی نو یوه شپه ده چې د زرو میاشتو نه الله تعالی هغې له لویه درجه ورکړې ده، هغه له لیلة القدر ده.
ان شاء الله کم خوش قسمت خلق چره اخرنی عشره کې چې کم دین اعتکاف بکئی هغه میاش توفیق به الله د عبادت ورکئی دا سیده لکه زرو میاشتونه زیات چې کم دی د پاغي کې عبادت وکړه د زرو میاشتو برابر هم نه خیر من الف شهر خیر صيغه اسم تفضیل دا غینه چې کم دین ډیر زیات غره وسرب دا غي د چند ریچل اس پته چې کم دین نه لګي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل شهر جعل الله صيامه فریضه مادر توی ګورا کمزه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ورځې د روزې فضایل بیانې د شپې د تراوم چې کم دینو فضایل بیانې دا دوان دیو بل سره لازمی شي اگر چې یو فرض دی بل چې کم دینو سنت دی خو لازمی چې کم دینو دوان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل شهر جعل الله صيامه فریضه دا د میاشت چې ردی روزي الله فرض چې کم دینو ګرځولې دي وقيام ليله تطوعا د دې شپې قیام چې کم دی الله د ثواب سیز ګرځولې دي د دې ځنه بل خبره معلومه شو منګ وایو د ورځې روزه الله فرض کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح سنت کړي بعض علما د دې حدیث نه هغه چې کم دینو دلیل نسی چې تراویح هم الله لازم کړي النبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وقيام ليله تطوعا الله د دې شپې تراویح چې کم دی د ثواب سیز ګرځولې حکم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته نسبت کړي چې ما دا سنت ګرځولې دي علما لیکلي دا د تاکید لپاره بیا وګورئ مخکې مېدا میاش الله تحفه کې را کړی و مسلمان په غفلت کې را میاستانه تیر نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من تقرب فی بخصلة من الخير یو انسان چې کم دی خدای پاک ته د خیر په یو کار سره نږدېوالی حاصل کو یو نیکی چې کم دین وکړه کان کمن ادا فریضه فيما سوا دا سیده لکه د دې رمضان نه علاوه چې د فرض ادا کړل یو انسان نفلی منځ کو دا سیده لکه فرض چې ادا کړل یو انسان نفلی صدقه ورکړه دا سیده لکه چې د فرض ادا کړل یعنی نفل پدې کې ستا په فرض باندې بدلیږي څومره لوی قیمتي میاشت ده د دې یو سکند چې کم دی نو څومره قیمتي دی که مسلمان د دې حقیقت نه خبر شو دی به یو سکند حساب کوي تول سره به دا میاشت کم دی نو صرف کوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې نفل خو په فرض باندې بدلیږي ومن ادا فریضه فی یو سړی پرې کې یو فرض ادا کو کان کمن ادا 70 فریضه فيما سوا دا سیده لکه بل میاش کې چې او یا فرض ادا کی تاسو را سحر یو منځ وکئ دا سیده لکه تاسو چې او یا فرض چې کم دینو ادا کړل دې میاش کې چې کله تاسو منځونه وکئ دې میاش کې ثابت میاش چې کله تاسو منځونه وکړل الله تعالی چې کم دی دا پلسنیم زره منځونو سره چې کم دی انسان حساب کی او نور کله که تاسو میاش کې ثابت میاش فرایض ادا کړئ یو نیم سل منځونه حسابېږي دې میاش کې د لسنیم زره منځونه الله جوړ کی دا څومره زبردست میاش ده مسلمان غفلت کې در ندا تیر نشي نیمه میاش لاړه د دین اخوا کچا دا په غفلت کې تیر کړي آینده راغی چې کم دینو تلافي وکړي نیمه میاش بیا هم زمونږ سره باقی فاتره که زندگی وفا وکړه مسلمان رشپې قیام به هم نه ترکې د ورځې روزې هم بر خپلې نه خرابې د هغې سره سره چې کم دی خوب او غفلت کې را میاشت چې کم دی نو تیره نه کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وهو الشهر الصبر دا میاشت چې کم دی نو دا صبر ده کله کله روزه کې یو انسان خبره په بل باندې بده ولګي غوسه کېږي به نه صبر وکړي د صبر د تحمل نه به کار اخلي کله کله ستا د ورځې تند چې کم دی نو روالي سخته ګرمي تا باندې مشقت صبر نه به کار اخلي کله کله به د ورځې ته چې کم دی نو غریبې روزه په خوله باندې به تا دیاړي کړي د شپې تراویح به تا ته مشکل انتهایی صبر نه به کار اخلي او الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مسلمان کر صبر نه پرې میاش کې کار واغستو والصبر ثواب الجنه د صبر ثواب چې کم دی نو دا جنت ته الله به دې صبر په بدله کې تعالی چې کم دی نو جنت درکې بیا مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهر المواسات دا میاش د یو بل سره چې کم دی د غمخوارۍ ده د خیرخواهي ده وشهر یزاد فی رزق المؤمن فی دې میاش کې چې کم دی د مسلمان رزق چې کم دی نو داسې واقعېږي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل سیس طرف ته زمونږ نظر چې کم دی نو وګرځو د روزې او د تراویح نه علاوه چې هغې ته عموما د انسان چې کم دی نو فکر نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل من فطر فیه صائما یو سړي چې کم دی په چا روزهدار باندې پرې میاشت کې چې کم دی نو روزه ماتې وکړو مثال په طور باندې یو ځای کې جماعت کې خلک اجتماعي روزه ماتوي د جماعت ته روزه ماتې ولېږه په لار باندې یو سړی روانو د روزه ماتې طرف ته راوګرځو په لار باندې روانو خپل کور ته دا غله روزه ماته چې کم دی نو ورکه کان مغفرة لذنوبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
اگر رو جماعت به د در ګناونو د پاره مغفرت وګرځي وعتق رقبته من النار دی به چې کوم دی الله تعالی د جهنم نه خلاص کی وکانه له مثل اجره او دغه روجدار چې څومره ثواب الله پر روجه باندې ورک دومره ثواب به انسان له کوم دی نه ورکي ها من غیر ان ينقص من اجر شيء علاوه د دینه چې روجدار د ثواب نه وسه کمیږي نه هغه تر خپل روجه خپل ثواب تا د چې کوم دی د رو جماعت چې کوم دی نو خپل ثواب نو صحابه چې کوم دی صحابه غره د خیر کار ته ډیر زیات سبقت کو مخکیواله به کو وزدل ته خور صحابه غربت ته د صحابه خو خیال داو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رو جماعت نه مقصد دار چې او سړی راولې کورتا هغه باندې مړه خېټه باندې ډوډۍ مو خره بیا چې کوم دی نو د رخصت کې و صحابه خو بزان لږ کوم دی 2-3 ورځې پس خوراک مونږ صحابه خو ځان په نهر باندې روجي نه وي وزدل ته یو طرف ته فضیلت ته چې بچا باندې رو جماعت وکي ثواب دومره میلاویږي څومره چې هغه روجدار په خپل پر روجه باندې الله ثواب ورکړي قالوا یا رسول الله صحابه د الله رسوله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم من کې خواري او داسې نه لري چې د هغه خوراک بیا مومي چې د پر روجدار باندې رو جماعت وکي یعنی مون خو ځان له کور کې ځان له سنمو من سره خو دومره طاقت او وس خبر نشته دومره طعام زمون سره نه پچا باندې کم دینو رو جماعت وګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب خبره چې کم دینو دا فرمایله د میاش کې چاله الله تعالی وسور کړي تاسو لږ سوچ ګرځوي نظر ګرځوي زمون معاشره کې وراسي غربای داغو سره چې کم دی د رو جماعت وس پې نه داغو چې کم دینو بیګا سبا درې زغ درک پې نه لګي لغون ته سوچ کو خیر دی د شپګه ته قسمه ګل او ترکاریانو نه یو دوه قسمه چې کم دینو را کمی کا د چا غریب کرے چې کم دینو تا چې روجه باندې څومره ثواب دی دومره ثواب تا ته چې کوم دی نو په هغې باندې میلاو شو نو صحابه وفرمیل یا رسول الله من خو دومره وس نه لرو یو سړی راولو په هغه باندې رو جماعت یې وکړو نبي علیه الصلاة والسلام عجیبه خبره وفرمیله چې د هر مسلمان په وس کې نه ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل یؤتی الله هذا الثواب دا ثواب خو الله هغه انسان له هم ورکوي من فطر صائما علی تمرة چا چې په یو کجوره باندې رچارو جماعت وک یو کس روان دی الګا دا کجوره والا بانګي وی پری باندې به روجه مات کی اغلهم په کاردار استا پرغه چواراو کجوره باندې روجه مات کی چې ستام ثواب وشي داغه خاصم خپل ثواب چې کم دینوشته چا په یو کجوره باندې چارو جماعت وک هغه ته دا ثواب میلاو شو اولا شربت ما یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې یو ګټ ابو سره چې کم دینو چارو جماعت وک او مسقط اللبن یا چې کم دینو په یو ګټ په سره او لسی سره چا د چا چې کم دینو رو جماعت وک دا وس خو هر یو انسان رسی جماعت کې خلک رو جماعت جک ورله وبج کم دینو کیرو الکه دا یخ او بمار چینه نه راوړي دا رو جماعت کې استعمال کوي څومره خلکو چې کم دینو وس کې تا تر دې اجر چې کم دینو میلاو شو خبره ما دی پور راغستره چې دا میاش الله موږ له تحفه کې را کړی را موږ د غفلت په وجه باندې اکثر خوب کې چې کم دینو دا میاش تیر کو د غفلت په وجه باندې چې کم دی غب شپ کې بغلط مجلسونو کې دا میاش کم دینو تیر کو د لوی خیر نه چې کم دینو موږ محرومه پاتې شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې فرمایل وهو شهر اوله رحمه دا هغه میاش چې ردی اولنې سج کم دینو رحمت ته او اوسطه مغفرة د دې درمیاني چې کم دینو دا مغفرت ته او اخر عتق من نار اخرنې لس چې کم دینو دا جهنم نه خلاصي را علماء د دې تشریح داسې کړی را اولنی عشره چې کم دینو رحمت ته یعنی کم انسان چې متقی او ګناونه نه لري کړي دل رحمت دا اولنی عشره نه شروع شو بعضی خلک داسي چې دا لګ ګناګاری اولنی میاشت اولنی عشره نه رحمت خو شروع نشو خود چې اولنی لس ونوي ورپسې چې کم دینو دی منځنه ولسو ته چې کم دینو ور واخته نو بس در مغفرت الله تعالی د زړو ګناونه وک وس دې ځکه په باندې رحمت شروع شو او دغه شانتي بعضی خلک دا ډیر زیات مجرمین دیو چې شل ورځې روزه ونیوا دیو چې کم دینو الله تعالی مغفرت وکړه اخر کې چې کم دینو عشره کې دیو د جهنم نه چې کم دینو خلاص کړل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانانو ته او د شان صحابو ته د قیامت دورې پورې مسلمانانو ته یو بل تلقین وصیت چې کم دینو پرې خو دو تاسو کې بداسي مالدارانی ابر خپل کور د پاره نوکرنی ولای تاسو کې بداسي کسانی هغه بزانت دیاړي مار چې کم دینو نیولای تاسو کې بداسي کسانی داغه چې کم دینو ماتحت په غلامی من خفف عن مملوکه
فيه چا چې په دې میاشت کې چې کوم دی د خپل مزدور نه د خپل غلام نه د خپل نوکر نه چې کوم دی بوج سپکو غفر الله له الله به دغه انسان ته چې کوم دی نو مغفرت وکړي واعتقه من نار الله به چې کوم دی نو د جهنم نه خلاص کړي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دې امت ته په دې میاشت کې چې کوم دی څلور خبرو تلقین چې کوم دی نو پرېښودو غور سره واورئ دا زده کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل واستکثروا فیه من 4 خصال څلور خبرې څلور څیزونه چې کوم دی نو د هغې تکثیر کوئ په دې میاشت کې چې کوم دی نو ډېر زیات کوئ هغه کم څلور څیزونه دي خصلتین دوه څیزونه خو داسې دي چې ترضون بهما ربکم په هغې باندې تاسو خپل رب چې کوم دی نو راضي کوئ وخصلتین او دوه څیزونه داسې دي لا غنا بکم عنهما د هغې نه ستاسو مخلص او خلاصې چې کوم دی نو دا نشته دا څلور څیزونه شو دو باندې رب راضي کوئ دوه داسې دي چې د هغې نه ستاسو خلاصې نشته فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم هر هغه دوه خصلت او خویونه په هغې باندې خپل رب چې کوم دی نو تاسو راضي کوئ فشهادت ان لا اله الا الله د دې خبرې ګوی ورکول چې لا اله الا الله او دا شانتي وتستغفرونه د الله نه مغفرت چې کوم دی نو طلب کول مسلمان چې په لار روان دی ځان لري ذکر کوي لا اله الا الله نستغفرک لا اله الا الله نستغفرک یا لا اله الا الله محمد رسول الله او دا شان استغفار د ډیر زیات وي نو یو د لا اله الا الله په دې باندې رب تاسو راضي کوي بل د الله نه استغفار غواړي په دې میاشت کې واما الخصلتان اللتان لا غنا بكم عنهما او هر چا دوه خوونه او خبرې دي چې تاسو راغې نه خلاصې نشته فتسالون الله الجنه په دې میاشت کې د الله نه جنت سوال چې کوم دی نو کوي او دا شان وتعوذون به من النار د جهنم نه چې کوم دی نو خلاصې غواړي نو دا وظیفه زده کوي لا اله الا الله نستغفرك نسالك الجنه ونعوذ بك من النار لا اله الا الله نستغفرك نسالك الجنه ونعوذ بك من النار دا څلور څیزونه په دې کې چې کوم دی نو رالل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې تکثیر ډیر زیات کوي یعنی ډیر زیات چې کوم دی نو دا غواړي او بیا رسول الله مبارک فرمایل ومن سقا صائما چا په یو روزدار باندې چې کوم دی نو اوبوس کولې او بد عمره قیمت والا شی نه دی دغه ځای چینی نه یا پیب نه یخ کولر چې کوم دی نو راوړه روزه ماته په ټیم کې چې کوم دی نو جمعات کې کېدوا نو اجرونه په دومره وګټل چې د حد نه سیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ومن سقا صائما چا چې په یو روزدار باندې اوبوس کې سقاه الله من حوض شربتن قیامت پر ورځ باندې چې نور دا د یو میل په مقدار باندې راخکته هر یو انسان تګي التبنه چینی نه چې کوم دی نو نلکوي اس قسمه وبج کوم دی نو نه نو کم یو انسان چې روزدار باندې دنیا کې چې کوم دی نو اوبوس کولې رسول الله مبارک فرمای د قیامت پر ورځ باندې کوم دی او به صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حوض کوثر میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سقاه الله من حوض شربتن الله به زما د حوض نه داسې وبوس کی لا یزمو حتی يدخل الجنه د انسان ته تند نه لګي تر دې پورې د چې کوم دی نو جنت ته ور داخل شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کوم دی نو په زرونو روایت دي د دې میاشتې فضایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي امتا دا میاشت کوم دی نو د دې سکندونو تول سره صرف کوا اسینه د غفلت په وجه باندې چې کوم دی د دې میاشت د خیرون چې کوم دی نو محروم نشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بر روایت کې را سرالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من فطر صائما چا چې روزدار باندې روزمات وکړو فی شهر رمضان د رمضان په میاشت کې من کسب حلال د خپل حلال رزق او حلال کسب نه صلت علیه الملائکه په دغه انسان باندې فرشتي چې کوم دی نو رحمتونه را لېږي لیالي رمضان كلها د رمضان په ټولو شپو کې په فرشتي چې کوم دی نو رحمتونه را لېږي ول مسلمان تلک سوچ وکړه تا باندې د اسمان فرشتي هغه فرشتي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون د الله تعالی نه فرمانی نه کوي الله چې ورته سوال هغه کار کوي هغه فرشتي په تا باندې د اسمان نه رحمتونه راولېږي یعنی ستاره پاره د رحمت دعاګانې د الله نو غواړي مسلمان تکم زیات اور ورسېره او بیا کم یو انسان چې پرې میاش کې غریب باندې رو جماعت وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وصافه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ليله القدر ليله القدر پشپ باندې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د هغه انسان سره چې کم دینو لاس میلاوي او د کم یو انسان سره چې جبرائیل لاس میلاو کو ومن صافه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام يرق قلبه د هغه انسان سره چې کم دینو نرم
شي د په زړه کې چې کوم دی نو سختی ختم شي وتکسر دموه د سترګو اوښې چې کوم دی نو سیوا شي یعنی د الله یره او خشیت په د باندې چې کوم دی نو طاري شي نو فقلت یا رسول الله راوي وایي ما وی یا د الله رسوله من خو غریبانان روجهدار باندې به څنګه روژه ماتی کو افرأیت من لم یکن عنده ستا څه خیال دی د هغه کس په باره کې چې د هغه سره خوراک نه وي چا باندې چې کوم دی نو روژه ماتی نشي کولی قال فقبضة من طعام نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل د خوراک یو موټی ورله ورکا یو موټی کجوره ورله ورکا داسې چې کوم دی نو یو موټی بل څیز ورله ورکا چې هغه پرې روژه ماته کړي قلت ما چې کوم دی نو بیا تپوس وکړو افرأیت ستا څه خیال دی یا رسول الله ان لم یکن عنده لقمة خبز که د سړي سره په کور کې یو وړې ډوډۍ هم نه او دی بیا دا خواهش لري چې زه دې روژهدار باندې روژه ماتې وکړم قال فمسقة من لبن نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل بیا د لسی او د پیو چې کوم دی نو یو ګوټ ورکړي قال راوي وفرمیل افرأیت یا رسول الله ستا څه خیال دی ان لم تکن عنده که یو سړي سره لسی نه د یو سړي سره یو ګوټ چې کوم دی نو پی دی قال فشربة من ماء نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل د اوبو چې کوم دی نو یو ګوټ ورله ورکړي د دې وس خو د هر یو انسان چې کوم دی نو دا رسي لہذا روایت پرې باب کې ډېر زیاتی منګه جمعو کې هم چې کم دی نو فضایل بیانو مازیګر نه پس چې کله زمونږ را ملګري چې کم دی نیټ باندې زمونږ درسونه د حدیث اوري هغې کې تفصیلي چې کم دی نو منګه روایت هلته ذکر کړي دي مازیګر نه پس دی اورېدلي دي دې میاشت کې نبي علیه الصلاة والسلام بلا فضایل چې کم دی نو بیان کړي نو مسلمان له پکارداري د دې میاشتې سیکنډ چې کم دی دا ډېر زیات قیمتي دی دا په احتیاط سره چې کم دی نو دا چلی او بله د اصل خبره ده زهر ماسخوتن چې کم ختمونه کې را خبره کومه یو طرف ته ګوره منګه اعمال صالح خو کو روجې به هم نسو منګ د رمضان مبارک په میاشت کې چې کم دی د شپې قیام به هم کو کله کله خلک پېشمني ته پاسي تهجد هم وکړي جمعات تر ټیم نه مخکې راشي نوافل هم وکړي بعضې خلکو قرآن ویلی هغه قرآن هم وایي دې میاشت کې منګه ګورو بعضې خلکو ټوپۍ په سر باندې ایښوري تسبیح هم چې کم دی نو لاس کې نیولي خو اصل شی چې کم دی هغه ځان د ګناه نه بچ کول دي یو انسان چې کم دی نو ځان د ګناه نه پرې میاشت کې نه بچ کوي د هغه مثال داسې دی لکه دی د خپل جسم دپاره قیمتي خوراک وخوري چې زما جسم ته چې کم دی نو تقویت خو میلاو شي خو د خوراک په آخر کې چې کم دی یو سمسي زهر پسې هم ورګوټ کړي دغه انسان لا هغه مرغن خوراکونه هېڅ فایده ورنه کړه بلکې زهر چې کم دی نو دی به هلاکت طرف ته راکاږي همدغه شان مسلمان روژه هم ونسي دغه شان مسلمان د شپې قیام هم وکړي مسلمان چې کم دی نو دا ذکر اذکار هم وکړي د قرآن تلاوت هم وکړي خو کله چې دوه یو ځای شي پردی غیبت چې کم دی نو دا شروع کی مسلمان روژه هم خرابه شي څه چې د ګټلي هغه واپس چې کم دی نو دا بیا موبایلي دا خبره ذهن کې یاره ساتئ دا غیبت چې کم دی په انسان باندې ډېر زیات خوږ لګي خصوصا چې کم دی نو روژه کې دا ډېر زیات خوږ لګي د دې اصل وجه چې کم دی نو دا سره تاسو به کتلي یو انسان د بل سره ضروري خبرې کوي نو دی وایي چې یاره د دې انسان نه ما ځان را خلاص کړي او زه لاړی خو چې کله د چا غیبت شروع کړي نو دی بیا را خبره اوږدوي چې یاره دی هم زمانه اوس لاړ نه شي دا بل وایي چې دی هم زمانه چې کم دی نو لاړ نه شي د دې اصل وجه چې کم دی حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په لار باندې روانو شیطان مخله چې کم دی نو ورغی عیسی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړي څوک وی زه ابلیس یما عیسی علیه الصلاة والسلام د ابلیس لاسو ته چې کله وکتل د ابلیس سره په یو لاس کې چې کم دی نو ایریری په بل لاس کې ګبین نیولی دی نو عیسی علیه الصلاة والسلام دې تپوس وکړو وی ابلیس را ایري چرته وړې پرې ګبین باندې سکې وی دا زه ځان سره ګرځوم وی دا ته څه شي له ګرځې دا زه د دې دپاره ګرځوم ایري خو مې دې دپاره راغوستي دي د یتیم په سر باندې چاره شفقت لاس چې کم دی نو راوستو د دغه انسان بیړه چې کم دی نو فار شوه دا انسان همیشه دپاره ما په ګناهونو کې اخته کړی خو چې یتیم په سر باندې لاس راښود دله چې الله په هغې باندې څه ورکوي هغه حساب نه بهر دي زما د ملا تیر چې کم دی نو ماشي لہذا یتیم چې کم ځای ځای نه ما زه چې کم دی نو دا ایرې رولم د هغه په مخ باندې چې کم دی نو ومږم د هغه نه خلک بیا نفرت او کرکه کوي چې څوک د دغه یتیم په سر باندې چې کم دی نو لاس را نه کاږي دا ایرې د دې لپاره ګرځوم خبرې ګبین باندې سکې دې ګبین باندې دا کومه کم ځای چې دوه مسلمانان یو بل ته مخامخ شي د یو کس خبر راوالی غیبت شروع کی زه فورن چې کم دی نو ګوته کې ګبین راوالم د یو پرې خوله پورې ومږم د بل په خوله پورې چې کم دی نو ومږم دیو طرف پردی غیبت چې کم دی نو دومره خوږ شي چې بیا په ځان باندې نه پوهېږي دی خو خپل عملنامه هم چې کم دی نو برباده کړي ځان هلاکت ته چې کم دی نو ور رسولی دیو چې کله غیبت ختمی د دیو ګناهونه چې کم دی نو په دیو باندې دندر شوي د دیو ثواب چې کم دی نو دا سوی لہذا ځکه چې کم یو انسان پردی غیبت کوي که نه د هغه اجر راځي او
او د هغې کس هغه عملنامې ته غورځېږي د چا غیبت چې ته کې. نو کله کله مسلمان خو ځان د لوږې او د تندې نه مړ کړي، ماښام چې کوم دی نو ودرېږي، قیام کې اوږده اوږده رکعتونه وکړي، د 2-3 شپو ختم کې چې کوم دی نو شامل شي، ځان له پنډو باندې درد راولي، خو سبا په لږ غونته خبرو باندې هغه نیکۍ راولي، د بل عملنامې ته چې کوم دی نو دا ورولي. خصوصا دغه شیوه چې کوم دی دا د زنانو ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته کوم دی یو ورځ اعلان وکړ، صحابو نن چې څوک روژه ماتوي دا خبر ذهن کې یار ساتئ، زما د اذن او اجازت نه بغیر به څوک روژه نه ماتوي. یو کس په ماښام راځئ، زه به اجازت ورکوم روژه به چې کوم دی نو ماتوي. یو کس پر راته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اجازت ورکو. یو کس راغی، یا رسول الله زما کور کې 2 زنانه دي، هغه زنانه د حیا د وجې نه ستا خواله رانلې، هغو باندې روژې ډېر زیات اثر کړی، بالکل خراب شوی دی، اجازت وکړه چې روجې چې کوم دی نو دا ماتې کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روجې دي او دیو روجې خرابې کړي، روجه خو انسان خرابوي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره چې کوم دی نو خبر ورکړی شو، یا رسول الله هغه دوانو زنانو د روجه په خوله باندې پردی غیبت چې کوم دی نو کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دوانو زنانه چې کوم دی نو راغوښتې، یو پیاله او لوښی هغو ته مخکې کېښود، په دې کې چې کوم دی نو الټي وکړئ. یا رسول الله الټي سنو وکړو، موږ د لوږې د لاسه خرابېږو. کله چې الټې وکړې، الټو کې چې کوم دی د اینو قطرې راووتې، د غوښو ټوکړې چې کوم دی نو راووتې، د تازو غوښو بلاس د هغې نه چې کوم دی نو پورته شو. خلک کاریان دي، انګوش بدندان دي چې دا زنانه خو د روژې په حالت کې د لوږې د لاسه خرابېدې، دا د اینې قطرې د کم طرفه رالې، دا د غوښو ټوکړې د کم سیډه رالې، دا د غوښو بلاس د کم سیډه رالې. نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمیل دې دواړو زنانو خو روژه نیولې وه، دا د پلانې ښځې غوښې او اینو قطریری، دا د هغې د غوښو هغه بلاس دی، دیو د هغې چې کوم دی نو غیبت کړو. ما مسلمانو فضایل لري، الحمدلله پښتانه روجې هم نسو، موږ د شپې چې کوم دی نو قیام هم کو، خو په لږ څه باندې چې کوم دی هغه خپل اعمالو ته بیا تلې ورته کو، واپس چې کوم دی نو وسیزو نه خپل اعمال چاله ورکوئ. مګورې ښه حسن بصري نه چا تپوس وکړو د امام بني پر رحمت الله علیه، داسې یو تقریر زمونږ چې کوم دی نو خالی نه ځي چې هغې کې د امام بني پر رحمت الله علیه تذکره نه کېږي، ځکه الله دنیا باندې یو هستي چې کوم دی نو پیدا کړې وه. زم هستي به ولې نه د چا د راتلو تذکره چې نبي علیه الصلوۃ والسلام په حدیث کې راغلی ده، د چا د تلو تذکره چې د دنیا نه د نبی علیه الصلوۃ والسلام په حدیث کې راغلی ده. چا د حسن بصري نه تپوس وکړو، وی امام بني پر رحمت الله علیه څنګه سړی دی؟ وی یاره ډېر ښه سړی دی، خو بخیل ډېر زیات دی. خلکو ورته وی چې هغه د سخا خو خبرې او قصې مشهورې دي، دا خو ګرځي غریبانان کم ځای ګوري، خپل طالبانو له پیسې ورکوي، وی غلي غونته د دروازې نه دننه غورځوئ. ډېر خلک داسې په زرګاو کورونه چې هغه به امام بني پر رحمت الله علیه د میاشتې په اول تاریخ باندې د طلباو په ذریعې سره هغو ته کورونو ته پیسې وراچولې، خلکو ته پته نه لګېده دا پیسې د کوم سیډه راځي. هله خلکو ته پته ولګېده چې امام بني پر رحمت الله علیه وفات شو، د دنیا نه رخصت شو، بیا پیسې نه راتلې. خلکو وی ښه دا به دې سړي چې کوم دی نو راګزارلې. بهر کیف حسن بصري وی بخیل ډېر زیات دی. خلکو وی چې دا څنګه بخیل دی، د ده نه به شان سخي خو په دې موجوده زمانه کې بل نشته. حسن بصري وی چې بخیل د پیسو په اعتبار سره نه دی، بخیل د نیکو په اعتبار سره دی. نیکي ځان له ګټیا او چالت یوه نیکي نه ورکوي. خلکو یې څه مطلب یې پردی غیبت په یې خولې نه وانوري، ځکه خلک چې کوم دی نو نیکي وګټي او بیا چې کوم دی نو بل ته عملنامه کې ور جارو کړي، ور ټکي ورته چې را نیکي مې کړې، ها دا درواله. او امام بني پر رحمت الله علیه به وی زه چې د چا سره یو ځای شم د بل سړي خبره نه کومه، سیوا که خبره ډېره زیاته کوم د مور پلار کوم. زم که د مور پلار زما د خولې نه د مور پلار په باره کې د غیبت یو جمله که شرطه ووته، زما نیکۍ چې کوم دی د هغو عملنامې ته لاړ شي. پښتو متل دی غوړي په غوړو کې توی شي نو توی نه شي. زما عملنامې نه که د هغو عملنامې ته نیکۍ لاړ شي خیر دی، خو بل چاله چې کوم دی نو خپلې نیکۍ نه ورکومه. نو دا قیمتي میاشت ده، ګورې قیمتي میاشته ډیره په احتیاط سره چې کم دی نو دا صرف کوي. خوبونه په ځان باندې نور حرام کوي، دغه شان دی چې کم دی د غفلت هغه ګپ شپ چې کم دی نو په ځان باندې حرام کوي. دا الله تعالی تحفه کې موږ له دا میاشت راکړې ده. عموما زار ماسوتن دا خبره کوم، عموما چې کم دی نو زموږ په معاشره کې خلک د ختم د شپې په انتظار باندې چې یاره کله به زه د تراونه نجات مومم، کله به زه د تراونه چې کم دی نو خلاصېږم، کله چې د دې شپه باندې د قرآن مجید ختم وشي د هغې نه اخوا زموږ
مکمل طور باندې چې کوم دی دا د تراونه چوټي راشي. نو ما درته وی فضایل مې درته بیان کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه د روژې متعلق الفاظ ویلي همدغه شان د تراو مطابق هم الفاظ ویلي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یو انسان د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت باندې روژې ونیوي الله ما قبل صغیر ګناونه معاف کوي. همدغه شان الفاظ نبی علیه السلام د تراو په باره کې ویلي التوی من صام چا چې روژې ونیوي. دلته فرمای من قام رمضان څوک په رمضان مبارک کې قیام وکي یعنی د چې کوم دینو تراوی وکي ایمانا و احتسابا د ایمان په حالت کې او د شان د ثواب په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه الله مخکینی ګناونه چې کوم دی درې انسان مکمل طور باندې چې کوم دی نو دا معاف کی. مراد چې کوم دی ګناونه دا صغیر ګناونه لري. بهر کې افزری خبر باندې اتفاق کوم ټیم چې کوم دی نو نا وخت لري خدا میاش چې کوم دی نو سوچ سمجھ سره چې کوم دی نو استعمال کوي. اسینا چې موږ دا حدیث تلاندې نه راشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي کې د جمعې پر ورځ باندې منبر ته چې کوم دی نو خطو صحابه ته ورانږدې شي. صحابه چې کله ورنږدې شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تقریر د پاره منبر ته ورخیږي. اولنې پړوي باندې قدم کې خود نو په زور سره وی امین. دویمه پړوي باندې قدم کې خود بیا وی امین. دریمه پړوي باندې قدم کې خود بیا وی امین. صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د تقریر نه د خطبه د فراغت نه پس چې کوم دی نو تپوس کوي یا رسول الله من خو ساورې دل نه تاسو امین وی. امین خو خلق په دعا باندې وای دا تاسو په سبان دی امین وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تاسو نه لید جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو جبرائیل درې خیر وکړي ما په امین وی. هغه کې یو خیر دوا چې هلاک دي شو تباہ او برباد دي شو کس چې په هغه باندې رمضان مبارک می اشراله او دې بیا پدې کې دومره عبادتونه کې چې جنت ترتلو مستحق جوړ شي. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي کې منبر په خوا کې خیره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې چې کوم دی نو امین وی. واستاذ خپل سوچ وکي نو مسلمان لک په احتیاط سره د میاشتې رکا لغون ترې جبه ته چې کوم دی نو تاله لګوا لغون ترا غوګونو باندې د خو خبرو سیماو ریدل چې کوم دی نو کوا لګ د سترګې پرې میاش کې لګ کنټرول کا. الله پتا باندې کم عبادت لازم کړي هغه عبادت چې کوم دی نو دا وکا. الله تعالی د میاش زمونږ ډیره په سوچ سمجھ سره چې کوم دی نو تیر کی یو سکند الله زمونږه د دې میاشتې چې کوم دی نو دا قیمتي کی الله دې ردینا اخوا دا نیمه میاشت کوم دینو پاتره صحیح د روزو توفیق دی الله مونږ ته نصیب کی. د شپې تراو توفیق دی الله تعالی مونږ ته نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.